قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ قرآن عظیم کی دخل وحدانیت دلائل عقلی او نقلی ذکر فرمائے دی انبیاء علیہ السلام دا اللہ جل شانہ دا وحدانیت دا دلائل دخل زمانی فحلق باندی اخفل قومن باندی دا دلائل بیوت بیانون چې د الله جل شانه په ذات باندې ایمان راوړي د الله پاک په احکاماتو باندې ژوندۍ اختیار کړي چې د دنیا او د آخرت کامیابی عزتونه خوشاله ورته میلاو شي. انبیاء علیهم السلام د الله جل شانه د دین لپاره قربانۍ کولې د هغې سره چې څومره ملګري وو هغې هم د الله د دین لپاره قربانۍ کولې. اللہ پاک دا آگی واقعات قرآن پاک کے ځای په ځای باندې ذکر فرمایل چې د دین عبرت واخلې او الله فیصله فرمایلی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسو به غالب یې که ایمان والے دغه ایمان دا دنیا کې د خوشحالو او د مرګ نه بعد د عزتونو د خوشحالو د کامیابۍ لپاره الله پاک مونږ ته راکړه دے. اللہ پاک تخپل دین دار سنه وخت او الله جل شانه د دین د پاره څومره انبیاء علیهم السلام او د هغې سره ملګرو څومره قربانۍ ورسره کړې دي او د هغې مثالونه الله قرآن پاک کې ځای په ځای باندې ذکر فرمایلی او تر قیامته پورې د مؤمنانو دپاره په دې کې عبرت دی چې موږ هم د الله جل شانه د دین لپاره خپل ځانونه چې څنګه مخکې زموږ نه مشرانو هغه انبیاء علیهم السلام او که د هغې ملګري وو نارینه او زنانه د الله د دین لپاره داسې قربانۍ کړې دي په هغې باندې ولا الله جل شانه داسې امداد کړی دی چې دنیا به تر قیامته پورې د هغې حیرانه وي چې څنګه لکه د نوح علیه السلام زمانه کې د الله نبی د الله دین ته خلک رابلي هغه قوم چې کم مشرکان کافرانو څوک په ګټو باندې ولي څوک ورته کنځل کوي بدرت مقابلې یې کوي څوک ورته موږ باید د کلي نه وباسو څوک ورته وایي ستا به موږ داسې مقابله وکړو تا سره د مقابلې دپاره خلک نشته. خو کله چې د مقابلې میدان راغلی دی د دنیا ته الله جل شانه وښودله چې کم کامیاب شو چا به چې دعوې کولې چې موږ ډېر یو زموږ طاقت سیوا دی هغې مختلف قسم له دعوې کولې الله پاک وښودله په هغې خپلو دعوو کې الله پاک او د هغې خپل ډېروالي سره الله پاک ولې داسې شکست ورکړو چې تر قیامته پورې تر ټول انسانان عبرت واخلي چې الله پاک د چا د کامیابۍ فیصله وفرمایي هغه څوک ناکامه کولی نه شي هغه ته څوک شکست ورکولی نه شي د هغه مخې له چې څومره طاقتونه راځي هغه به الله جل شانه دغه شان ذلیله کوي رسوا کوي به څنګه چې د نوح علیه السلام په زمانه کې هغه مشرکانو او کافرانو ته شکست ورکو سره د اسبابو سره د ډیروالي نو د دنیا د مادي شیدونه نه ایمان والا به د دین نه متاثره کوي. هغه نوح علیه السلام
او داغه ملګرو الله داسې حفاظت کو چې دنیا حیرانه و. بل طرف ته کافران مشرکان الله یو پزمکه باندې د کافر مشرک هغه بچیم الله پرې نه خو هغه داسې غیرتی رب دی چې زمونږ د هغه رب سره تعلق جوړ شي، داغه په ذات باندې زمونږ یقین جوړ شي. دا چې مونږ بار بار د انبیاء علیهم السلام دغه واقعات دا اورو، دا بیانوو، دغه یقین به زمونږ زړونو ته کوزیږي، دغه زندگی به زمونږ په بدن کې راځي، دا به زمونږ په کور کې، زمونږ معاشره کې دغه باندې به الله پاک راولي. دغه ځای په ځای باندې الله جل شانه د انبیاء علیهم السلام دا واقعات د دې لپاره ذکر فرمایلی دی چې تر قیامت پورې مؤمن کده د الله جل شانه د ذات سره تعلق جوړ شو، د الله په ذات باندې یقین جوړ شو، کم امداد چې د انبیاء علیهم السلام سره د الله پاک تر قیامت پورې د مؤمن سره د الله امداد شامل حال دی. د ابراهیم علیه السلام زمانه کې څومره مشرکان او کافرانو څومره نافرمانی کولې، د الله نبی ورته فرمایي چې تاسو د یو الله عبادت کوئ، د یو الله په ذات باندې یقین وساتئ. هغه مشرکانو له ابراهیم علیه السلام هغه بوتان مات کړ، هغه ټول راجمع شو چې د دې سره څه وکړو. د ابراهیم علیه السلام دپاره هغې مختلف مشورې ورکړې. هغه بیا په دې باندې فیصله وشوله چې دله به داسې سزا ورکو چې تر قیامته پورې خلک بیا زمونږ بوتانو ته څوک څه نه وایي. وایي داسې اور بل کو، داسې اور بل کو چې خپله باندې ورته نږدې کېدی نه شي. دی ابراهیم علیه السلام به پکې اچو چې دی وسوځي. هغې د عرش مالک هغه رب فیصله کړې وه چې دا د ابراهیم علیه السلام په دغه واقعه کې به زه داسې د ابراهیم علیه السلام حفاظت کوم چې دا به تر قیامته پورې د انسانانو لپاره زه د هدایت ذریعه ګرځوم. هغه خلکو دومره اور بل کړی چې خپله باندې ولا خواله نه شي ورته. وایي دی به اوس اچو څنګه؟ ابراهیم علیه السلام چې راوسته اوس به دې اچولی نه شي، ورته وایي ته ورته په خپله لاړ شه. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي تاسو بل کړی، تاسو پکې ما سوځوئ نو تاسو مې پکې ور واچوئ. د الله نبی د الله د ذات سره تعلق، د الله په ذات باندې یقین، هم هغه اور کله چې ابراهیم علیه السلام ورته ورچو، هغه رب هغه اور ته حکم وکړ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اوره یخ شه په ابراهیم علیه السلام باندې. دا اور د الله مخلوق دی، په دې کې تر قیامت پورې زمون او نور انسانانو لپاره دا عبرت دی چې الله یو فیصله وکړي کله الله مخلوق هغه بدلول واړي بدلولی نه شي. کول څه کوي؟ بدلول په هغې کې هېڅ قسم له رد و بدل نه شي راوستلی. دغه یقین سره او دغه تعلق چې زموږ د خپل رب سره جوړ شي، هغه ابراهیم علیه السلام هغه اور ته تلو داخلېدو سره هغه اور الله پاک ورته د جنت باغچه وګرځولې. د ابراهیم علیه السلام دپاره د جنت نه د اوبو انتظام وشو، د میوو انتظام وشو، د لباس انتظام وشو. دا یې د خپل رب سره تعلق و او تر قیامت پورې د انسانانو دپاره هغه عبرت وګرځېدو. دغه ابراهیم علیه السلام نن په محراب کې په منبر باندې دا قرآن پاک کې د دنیا دپاره دا قرآن پاک الله جل شانه قرآن پاک کې الله فرمایي هدى للناس، دا هدایت د ټول انسانانو دپاره او د جناتو دپاره. دغه واقعات څومره د قرآن پاک کې ځای په ځای باندې الله دا د عبرت دپاره ذکر فرمایلی دی. مسلمانان څه کوي؟ هغه غیر چې اوري هغې الله پاک ورته ایمان ور نصیب کوي. نو دا قرآن پاک الله جل شانه د انبیاء علیهم السلام واقعات ځای په ځای باندې ذکر فرمایلی دی. هغه ابراهیم علیه السلام نه به چې بیا چا تپوس کاو چې تا باندې
دنیا کې کم وخت راغلی دی